نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وعن عبد الله بن عثمان الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسألك غيرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم بشکا کسان چوای چې رب زمونږ الله دی او بیا په دې مضبوط ودرېږي پس نه به یره په دې باندې نه به دوی غمجن شي د دې صفتونو مالکان دوی جنتیان دي همیشه وي په دې کې دا بدل دی په سبب د هغه چې دوی کول سورۃ حقاف آیت نمبر 13-14 عبد الله بن عثمان الثقفي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زرالم نبی علیہ السلام ته می او فرمایل چې الله رسول ماته په اسلام کې یو خبره وکړه چې زه دا غین رسول بیا رچانه تاسو نکو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل چې دا خبره وکړه چې آمنت بالله زما په الله باندې ایمان دی او ثم استقیم بیا به خبره خه مضبوط ودرېږي دا حدیث امام مسلم نقل کړی دی الاستقامت دنیا کې ګران کار استقامت د خلی د وینا مطابق خبره خاصانی دي چې سړی ځان ته مسلمان وي خو بیا په مسلمانۍ باندې ټینګ ودرېدل ګران کار دی یو سړی ځان ته ایماندار وي خو بیا په ایمان باندې کلک ودرېدل ډېر ګران کار دی سړی ځان ته ډېر مانځګزار وي ډېر صالح وي خو بیا په دې باندې مستقل ودرېدل ډېر مشکل کار دی دغه وجوه چې صحابه ایمان راوړل خو په ایمان مضبوطو بیر دنیا دا نشیب پراز امتحان تکلیفونه غمونه مصیبتونه پریشانی بیا لالچونه د دنیا خواهشات د دنیا حسن و زینت هیڅ شی هغوی طرف ته متوجه شوی نه دی او نه هغوی اخیستی دي دا ډېر ګران کار دی ځکه نبی علیہ السلام ورته دا خبره وکړه چې آمنت بالله ثم استقیم وایي چې زما ایمان په الله دی بیا په دې مضبوط ودرېږه د دې مخې ته به ډېرې خبرې راځي کله به د دنیا یو مسله راځي او کله بله مسله راځي او کله بله مسله راځي او ته نن هندو او سبب سکه او بل سبب يهودي او بیا به عیسائی او بیا به کانګرسي او بیا به دهری او بیا به سوشلیست او بیا به کمیونیست او بیا به تاسو انقلابات راځي او ته مسلمان خپل چې اسلام په سین باندې لاو کې بیا به چې کومه وی چې رګدان پیږي او دان پیږي او دان پیږي عجیب وندي کار دي ځان ته مسلمان وي ځان ته پښتون وي ځان ته مسلمان وي ځان ته پنجابي وي ځان ته مسلمان وي ځان ته بلوچي وي او وزره سلور زرونه چې کومه پښتون یم سلور زرو کالونه پښتون یم او د 1500 کالونه مسلمان یم نو په دې کې دا مطلب دا دی چې زما پښتون ولی او غیرت او پښتو او حرامیتوب قوم پرستی در مسلمانۍ نه مخکې ده مسلمانۍ رستو شه ده کوج واو کنه وجنه نه پښتون پاتې شوی نه غیرتی پاتې شوی او نه مسلمان پاتې شوی پښتون لاړه غیرت هم لاړو اسلام هم لاړو او چې کله ته مسلمان پاتې شي مسلمان نو پختوم پکې دا او غیرت هم پکې دی او عزت هم پکې دی او جذبه هم پکې دا او بدلم پکې دا او یرم پکې دا هر څه پکې موجود دي. صحابه 1 نمبر مسلمانان اول
نبی علیہ السلام دا په ابتدا خبرې کې ځان ضرور مسلمانې. نبی علیہ السلام په حجۃ الوداع کې کله تقریر کولو سه ویلا چې تیر شوی جاهلیت زمانه ټولي خبرې زما د خپل لاندې شوې، ما بیر پاسه پې کې خبره ختم. جاهلیت هم لاړ، د جاهلیت تریم لاړې، د جاهلیت نسب او حسب هم لاړ، هر څه ختم. تحت قدمي دا زما د قدمونو لاندې رااله او ته چې نه زه داسې یم. اصل خبرم دار چې کله مسلمان شوې دا ټولې خبرې به دې مخې له راځي، دې له به دیکه ورکې، دې له به دیکه ورکې. د مسلمانۍ او د استقامت او د ایمان سره استقامت وی دیتا د ایمان او د اسلام په مقابله کې پلار راغی، پلار پاتې. د اسلام او د ایمان په مقابله کې قوم راغی، نسب راغی، حسب راغی، پارټي رااله، مسلک راغی، مشر راغی، کشر راغی، دنیا رااله او مال او دولت راغی او تکلیف او امتحان راغی. دا هر صفات او ایمان او اسلام دې د استقامت وي. د دې وجه نه خلکو استقامت ګران کار دی، استقامت ګران کار دی. مولا علی قاری نقل کوي و الاستقامت خیر من الف کرامه. مولا علی قاری خپل کتاب کې لیکي مرقات جلد اول کې 318 صفحه هم لیکي 334 باندې چې استقامت د زرو کراماتو نه بهتر دی. په دین مضبوط ودرېدل دا ډیر اوچت کار دی او دا کار دا هر مسلمان نشي کولی. موږ ته چې لږه دیکه راشي، لږه معمولی تکلیف راشي، بیا د هغې په خاطر باندې هر څه خرڅو. غیرت خو لاړ، پښتو لاړه شي، اسلام لاړ شي، ایمان لاړ شي. عبدالله زید حذافه السهمي رضی الله عنه قصه تاسو بار بار اورئ. دا غي استقامت ته وګورئ چې ویل آمنت بالله جو مضبوط بیا ولور. بیا د خزانه د بهار سره کار نو. عبدالله زید حذافه وګد قصه مختصرا داغه استقامت ته وګورئ. عبدالله زید حذافه رضی الله عنه نسب په اعتبار مزیدار دی، د مال په اعتبار مزیدار دی، د جسم په اعتبار مزیدار دی، د حسن په اعتبار مزیدار دی. فصاحت بلاغت 1 نمبر دے، ځواني 1 نمبر دا، جذبه 1 نمبر دا، غیرت پاغه کې دے، د خبرو په چل پیږي، د حکومت په چل پیدو، د وزارت په چل پیدو. خو چې کله هغه سره سل کسان شاسوار ور سره دي او به یو میشن باندې تللی دي، پاغه میشن کې چې عمر فاروق رضی الله عنه دور خلافت ته گرفتار شو. یو دم بس پتاونه لګیدله خو دوی د شپې بس یو د ماوی باندې دومره په زرګاو پوجان رااله چاپیره شو چې دوی خبرېدل چې بیا دوی گرفتار کړو. توره ایستلې نه و چې توره ایستلې وای بیا گرفتاری چرته کېده. او چې کله گرفتار شو نو هغه سل کسانې جیل ته واچول او د دې مشر څوک دی عبدالله زید حذافه السهمي رضی الله عنه السلمي هغه راوستلو. عیسائی بادشاہ چې تخته پورته وکتل، داغه دی جسم ته وکتل، داغه دی صورت ته وکتل، بیا هغه چې سره خبرې وکړي. هغه ول پس وکي چې قسم دی چې په هر طریقې کنه تابه ځان خپل کوم اته نه پرېدم، تبه زما وزیر اعظم دا حکومت ته تسپارم، تبه زما زومي، تبه زما چې دین زوی شي موږ به تای صحیح کوم. بار طریقې دي داغه لپاره مختلف حربي استعمال کړي. خپل لور او تراويسته چې هغه دغه زماني د ټولو نه حسینه ترینه جنې و چې دنیا په ځان ملکړه خو نه ورکوله، هغه او تمخې ته ودروله. مختلف راحتونه، مختلف طریقې، خو هغه هیڅ ذره برابر پاکي پر خپل راکړه. وس هغه شانتي و خوندونه کو، حکومت یې دیکا کو، وزیر اعظمي دیکا کړه، داغه زمواله ختم، هغه حسن ختم، هر څه خراب شو. دې پوه شو چې رکاته خراب ده نو بیا د سختۍ کار شروع کو. وهله نه ده گزارې پینې ده کړې. بعضی خلک داسې چې هغه ډېرم سړی وای چې رسمي وکړه خو نشي کولای، به گزار پینې شي کولای، زړه بس بیا یریږي خپکیږي و چې د باندې گزار کوم در وهلو ده. نو دا قیدیان اولی مختلفه سزاګانې ورکړي. قیدیان ورته راځي، قیدیان وته راځي، قیدیان سزا ورکړي. اخر دې راوستو دیګه په ووري خو دې خټ کیږي چې کله دې راوستو دیګ دې غاړي ته ورسو بده په جړا شو. هغه ورته کوزه را کوزه کې ما خالد زړه نرم شو. ها زړه نرم شو. دې چې ولکه مولوی سي تقریر کوله هغه ګجر ماما چې جړلا
مولوی صاحب دې خوشاله دی چې بس زما تقریر خو سم تقریر دی، بس کار یې وکړو او دا زړه نرم کړی جاړي. هغه غریب ته خپله بیزه یاده شوه. دلته هم چې دی نو دله خیال راغی چې عبدالله زوی د حذافه جړه شروع کړه، زما دعوت او زما طریقه کار او زما سختۍ او نرمۍ کار وکړو. لیکن سختۍ او نرمۍ سره کار نه دی کړی، هېڅ کار یې ونه کړو. ویل ولې دې جړل؟ ویل جړه مې په دې کوله چې روح مې یو دی. وی خیر دی که نه؟ وایي زه یم چې سل ارواح مې سل او تا زه دې دیګ ته ورچولی او زه شهید کېدی او بیا را ژوندی کېدی او تا ته مې ویل چې نه دې منم او بیا چې کومه دی نو شهید کېدی او بیا دې شي کېدلی. هغه حیران دریان شو، څه عجیبه غوندې انسان دی. وایي بس یو روح دی، لاړ به شي ختم به شي، بس تا ته درد میلاو نه شي. درد ما ته درد نه میلاویږي خو تا ته به درد میلاو نه شي. او زه یم چې ستا غوندې عیسایي دردمند کړمه. نو هغه ورته ویله چې بس زه تا نه شم، تا نه سزا در کولی شم او نه تا وجلی شم، خو یو کار خو وکړه که نه. وایي څه کار؟ وایي زما را تندی خپل کړه. ولې؟ وایي ته زما را تندی خپل کړې که نه، زه په فخر سره ټولې دنیا ته وایم چې عبدالله زوی د حذافه السهمي هغه دومره مستقل استقامت پذیر انسان، دومره محکم مضبوط انسان چې د دنیا هیڅ یو قوت یې نشي اخیستی، هغه زما تندی خپل کړی. بس دا زما دپاره پوره ده. هغه ته وخندل او ویل چې ذاتي د ځان دپاره وې نو ستا تندی مې نه ښکلو، بس شهادت ما غوښتو. خو زما یو سل ملګري دي اتا نیولي دي، د دې وجې نه د هغوی دپاره به دعا کوم، څه ګناه نه ده. د چا تندی ښکلول ګناه نه ده، چا لاس ښکلول ګناه نه، سجده کول ګناه، چې سر ورته ښکته کې د سجدې په شکل دا ګناه نه، چا لاس ښکلول دا ګناه نه ده، نه تندی ښکلول ګناه ده. نو عبدالله زوی د حذافه رضی الله عنه ورته تندی خو دې ښکلومه، خو زما سل کسان ملګري د آسونو سره د نیزو ډالونو تورو سره وباسه، ټول یې راوایسته، بس ورته ودرول، هغه سوارو د ده اس یې راوستو، هغه تیار بالکل برابر توره ډال هر څه یې غاړې ته واچوله. وی خندل ورته ویله چېره د دې خپل ملګرو پاره یې تندی ښکلوم که نه، وایه یاد ساته چې ټوکړې ټوکړې مې کې که نه نو هم نه ښکلوم. دې ته استقامت وایي. بس ورغی او تندی وله ښکل کو، او چې تندی ښکل کو نو بس بیا د هوا سره چې کومې خبرې کولې په آس باندې سورو، بل پوج دې ورسره وباسه بیا به ګورو، بس اوس به مقابله کوو، موږ ودو تاسو مو نیولي. بادشاه ورته دومره ګوري په میلونو باندې، تاسې ورته ولاړ دی متحیر، ویل قسم دې د پرېښودو ځوان نه و، د پرېښودو ځوان نه و. او نن د موږ دا دې ته وایي، وایي مسلمان ویل هغه خو د $2 په سر باندې خپله مور خرڅوي. نن مسلمان دغه دی، نن انګریز، نن عیسائی، نن امریکا، نن برطانیه د مسلمان په باره کې دا خبره کوي. او تاسو چې په فیسبوک باندې د خپل لیډر دپاره وایي چې که دا مور مې پې خرڅه شي نو هم وله وټ ورکومه. زه خو خبره نه شم کولی په دې منبر باندې. داسې بې غیرته خلک دوی دپاره خو مرګ پرده ده، مرګ. خو د الله تعالی حکومت دی، د الله صبر دی چې پښتون هم دی، مسلمان هم ځان ته وایي، پښتون هم ځان ته وایي، او بې غیرت هم ځان ته وایي. لکه چې ته بې غیرته شوې نو مسلمان نه شوې، ته بې غیرته شوې پښتون نه شوې. تا خپله مور خرڅې، خپله خور خرڅې په خپل لیډر باندې، دا خپل لیډر ولې نه مړ کې؟ دا دله دا حل دی، دا مسلمانۍ حل دی. داسې مسلماني سپکه شوه، مخکې نه وګوره، اوس دا یو کال دوه درې په دې کې هر څه لاړه سپک شو، هر څه سپک شو، بې عزتي، بې ادبي، بې غیرتي. سوشل میډیا د خلکو نه جامې وباسي، مسلمانان یې تار تار کړه، پښتانه یې تار تار کړه، بې عزتي حد ته ورسېدله. تاسو چې کله ګورئ که نه، زه خو نه ګورم، څوک یې راته وښئ، خفه شمه. ما مخکې تاسو ته ویله پښتنه ده، مسلمانه ده، ډاکټره ده، او افغانستانۍ ده، افغانۍ ده، او زه د افغانستان د خلکو دپاره یې پرتوګ هم وباسم. دا مسلماني ده، دا پښتو ده. لکه دې ایمان نه خو هندوتوب ښه دی، د دې نه خو سیک ښه دی چې غیرتي دی. سیک ښه غیرتي دی، ښځې هم پرده کوي، د سیکانو ښځې هم پرده کوي، د مسلمان ښځه پرده نه کوي، د سیکانو ښځې پردې کوي. د مسلمانانو ښځې چې کومه دی چې ځان ته پښتني ښځې وایي، هغه هم دې مارکېټونو کې شپه ورځ ګرځي. کومه پښتون ورته وایي؟ وایي تاسو پښتانه نه یئ، د دې کلي دا خلک پښتانه نه دی. کومه پښتون چې کومه دا خبره ورته کوي تاسو داسې ګرځئ. لاړ شئ د سیکانو ښځې وګورئ، کافران دي، مشرکان دي، جهنمیان دي، لیکن هغه غیرت یې خپل برقرار ساتلی دی. دې ته استقامت وایي. بیا دې ته نه وایي چې بس معمولي غوندې دنیا راله، بیا هر څه پاتې، لالچ راغی هر څه پاتې.
مسلمانی او د شیطان د خواهش مطابق زندگی دا نه جوړیږي او نه وځي کیږي. یو طرف ته مسلمانی بل طرف ته شیطان رورې دوه چرته جوړیږي. یو طرف ته مسلمانی بل طرف ته شیطان د رور حمایت کې دا ورپسې دا مرګره هغه وټ ورکې هغه منډه وای دا جنډه په سر لګي دا څنګه مسلمانی ده. یو د قادیانیت چې کنه پرچار کوي ته دې خبره چې د قادیانانو حمایت کوي ته بیا هم حمایت کوي نو ته قادیانی نه شوې. المرء مع من احب نه شوې. څوک چې چا د نظریې سره مینه کوي هغه د دغه نظریې سره قیامت پر ورځ پاسي. څوک چې یو شخص سره مینه کوي دا ورته شخص سره پاسي. زموږ خدای الله او رسول سره مینه ده ان شاء الله د الله او رسول سره پاسو بس جنت ته ان شاء الله زو. واستار چا سره مینه ده زما خو چې دینو د هندوانو سره مینه ده، زما د سیکانو سره مینه ده، زما د انګریزانو سره مینه ده، زما چې کوم دی د پوساقو پجارو سره مینه ده، د قادیانانو پرچار چې کوي ما د خلکو سره مینه ده، قادیانانو په پاکستان کې پناه ورکوي ما د هغوی سره مینه ده. د ختم نبوت ته د دې مسلې خلاف چې کوم دی نه د اسمبلی کې کوشش کوي د پاس کولو د بیل زما د خلکو سره مینه ده، د هغوی سره پاسې که نه. او په دنیا کې هم ذلیله دي، په دې دنیا کې هم ذلیله دي چې یو سړی د چا په خور مور باندې اثر نه کوي که نه هغه څنګه مشر شو، څنګه مشر شو، د رعایا او عزت نه کوي څنګه مشر شو. به د هغې خلکو سره پاسې اسلام او دا شیزونه نه چلېږي. یا سم مسلمان شه، هغه خبره ده، هغه د هندو خبره ده چې یو مسلمان د هندو په کور ورغلی و د ګناه دپاره، او چې هندو پې ورغی ده رامنډې کړې بې المازه بې اودسه جنب رامنډې کړه، د په مانځه باندې ودرېدو. هندو راغی د جومات په دروازه کې ودرېدلو، حیران دریان ودرېدو چې څه وکړم. نو ورته وایي ام دا کې او ام دا کې. مونځ د مسلمانۍ کې او کار د یهودیت او د شیطانیت کې. مونځ د مسلمانۍ کې عمرې لځي، حج لځي، طوافونه کې، او بیا خو زموږ د خلکو د لیډرانو غټه مسلماني چې ده څه ده مزار پرستي، مزارونو ته ځي، شرک پرستۍ ته ځي. څوک ځي خانه په عبدالرحمن بابا باندې څادرې خورئ، لکه ولې دا بربنډ دی څادر پې خورې، جامې نشته دی، رپاسې پې څادر خورې، یخني کېږي څادر پې خورې، ګرمي کېږي څادر پې خورې، څه چل دی ولې پې څادر خورې؟ د پیغمبر په قبر باندې ولې څادر نه خورېږي؟ په جنت البقیع کې غټ غټ عائشہ رضی الله عنها، ابو هريره رضی الله عنه، تاوی په قبر باندې ولې نه خورېږي؟ د عثمان ابن عفان رضی الله په قبر باندې ولې نه خورېږي؟ مسلمانان دي، هغه مشرکان نه دي. دا خو د شرک عقیده لري چې ته په قبرونو باندې د پاسه سورت یاسین خورې، قبر د پاسه سورت یاسین خورې. او چې بیا چېرته په جامه باندې چا څه لیکل کړی چې ودې باندې الله لیک دی او جګړه کوي، ته ګوره په جامو باندې الله لیک دی جګړه کوي. دا جګړه ته ولې کې؟ دا ځکه کوم چې دی الله توهین کېږي نو غرق شي نه په دې مړي کې رپاسه او په دې قبر رپاسه د څادر خورې او په دې باندې الله د نومونه د سورت یاسین دی، په دې جګړه ولې نه کې؟ په دې باندې جګړه ولې نه کې؟ یو کال مخکې کده یو مړی شو جنازې له موږ ورغلو 15 منټه پاتې یو مولوي صاحب لګیا دی هلته تقریر کوي، خادمغه اشنا دی تقریر کوي لګیا دی، زه حق وایم او زه حق وایم زه حق وایم، رومې دې لاس نه ونیو ما دا څه شی دی وایي جنازه تقریر مې بس کو ما دا څه شی دی وایي جنازه ما دا راپاسې مې څه پروت دی د سورت یاسین او د آیت الکرسي څادر ما ته حق وایي دا چې لرې که که نه دا ما نه دل دی ما لوستي ولو که نه لرې که که نه ما دې راغونډ کول دې مې کېښودو ما ستا محله ده یعنې ته یې ما نه دل دی حق وایم هر یو سړی زه حق وایم خو چې کله ورته وایي چې دا جي دا وایي دې ته تیار نه یم دې ته وایي دې ته تیار نه یم دې ته نه استقامت نه وایي. ګوره استقامت څه ته وایي؟ د اسلام او د ایمان په مقابله کې، د الله او د رسول په مقابله کې، د اسلاف او د صحابو په مقابله کې هر څه پاتې دې ته استقامت وایي. څوک د صحابو توهین کې دغه आवाज بناوري، څوک د صحابو توهین کې هغه ته بکینې نه، څوک د پیغمبران په شان کې ګستاخی کې هغه ته بکینې نه، څوک د الله او د رسول په شان کې ګستاخی کې هغه ته بکینې نه. اول علما ورثه الانبیاء، څوک چې دغه ګستاخی کې هغه ته هم نه کېږي. استقامت دې ته وایي. ته وایي چې نه دې ته خو جوړ نه چې پاسما لګیا وای پلان کې دا کې پلان کې دا کې ته څه کې د ماشوموالي نه دې څه کړي، د ماشوموالي نه دې څه کړي چې ځوان شې څه دې کړي، چې بوډا شې څه دې کړي، سوچ وکړه بل ته ګوتې نیسې. نو دا عبدالله زوی د حذافه رضی الله عنه هېڅ یو کار چې کوم دی په هغې باندې څه نه شو
هغې باندې سر انداز وشو هر څه ذکر کړه ویې غورځول دې ته استقامت ویل کېږي چې د دین دپاره ودرېږي که نه بیا ولاړې حافظ ابن کثیر دا حبیب بن زید کشر صحابي دی په صحابو کې کشر صحابي مرتد شوي چې دی نو یو د مسیلمة الکذاب قبیله چې دا بنو حنفیه دا مرتد شوي ده 14 قبیلې مرتد شوي دي د نبی علیه السلام د وفات نه بعد په هغه 14 قبیلو کې یوه قبیله چې کومه دا مسیلمة الکذاب بنو حنفیه ده او اول کې اسلام قبول کړو بیا لاړه مرتد شو او د مسیلمه سره ودرېده دغه مسیلمه د نبی علیه السلام په ژوند باندې د خو پیغمبري دعوا کړې وه خو ډېر کم خلک ورسره وو قوم سره ټول نه ولاړ نو دا صحابي نیولی دی حبیب بن زید رضی الله عنه کشر صحابي دی راوستو د رښتیا وایي دومره طاقت په مونږ کې شته خپل ایمان وتلو که نه دا ایمان دی هغه چې کله راوستو که نه د خلکو مخې ته تیره چاړه ورسره ده ورته وایي چې ته ماته دا خبره وکړه چې اتشهد ان محمد رسول الله تر دې خبرې گواهی کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی اول چې آو اشهد ان محمد رسول الله والذي خبرې گواهی کوي چې انی رسول الله زه د الله رسول یم او ته چې لا اسمع زه دا خبره نه اورم ته دا وې چې زه تعالی جواب درکوم چې نه 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 زه اورم نه دا خبره سر نه اورم نه نو هغه دې دا لاس په دې لیچه کې کټ کو دغه شان دي ولاړې خان دي ورته لاس دې چاړه باندې کټ کو یې دې ویږي او لاس یې وګرځول وای اورې ویل نه په دې کې دې لاس کټ سنگل کې ویل اورې ویل نه په دې وګه کې دې کټ کو ویل اورې ویل نه جړی نه خبرې وسره کوي بیا یې دا لاس کټ کو دا لیچا بیا دا سنگل بیا دا وګه شپږ ټوکړې شوې یې نه به ویږي نه جاړي نه پریاد کوي نه د الله نه پریاد کوي مونږ خو زر چې کوم معمولی غوندې سره نیکۍ کار وکړو 2 رکعاته نفل وکړو او بیا سم عمل راشي لکه اوس فرض که چاله ته خبره تېزه وکړه زه یم چې الله تعالی چې کوي دې غرقې ونی نه ته ګوره ما ته دا وویله لکه هغه ته وګوره ته هغه ته رسې ستا ملا ورته رسي ستا شیخ ورته رسي ستا داعي ورته رسي تا بل ورته رسي هغه صحابي چې هغه په دې وینو باندې وسمه کې اسمان جړل لیکن الله تعالی ورته ګوري مسلمة الکذاب ته هیڅ نه وایي ایمان دې ته نه وایي چې ته وزر چې کوم دی نه وایي چې هر څه دې غرق شي هر څه نه غرق کېږي هر شی په خپل ټایم غرق کېږي بیا یې د خپه په دې پړکي سره کټ کړه بیا د زنګون سره کټ کړه بیا د بل خپه بیا بل خپه شپږ ټوکړې دا شوې 12 ټوکړې کو یو تنه پاتې شو خو په هوش کې دی بې هوشه شوی نه دی قدرت په هوش کې ساتو د جواب دپاره بیا ورته چې اسمه اوس بالکل نه اورم مخکې مې نه اورېده اوس هم نه اورم صرف یو خبره اورم چې اشهد ان محمد رسول الله بس دغه یو خبره اورم بل څه نه اورم په دنیا کې نو بیا سره دې څه کو هغه دې کټ کو شهید شو 14 ټوکړې شو ابن کثیر وایي البدایه والنهایه کې لیکلي تفسیر کې ابن کثیر 14 ټوکړې شو استقامت دې ته وایي چې بیا نه تکلیف یې سمته نه وایي دې ته مې نه ویله ځان ته به کتل چېرې زه داسې بېکاره یم زما د ایمان دومره مضبوط نه دی داسې نه دی داسې نه دی لیکن داسې ایمان یم امام قرطبي نقل کوي یو ځل عمار رضی الله عنه فرمیل وایي بلال په خوا باندې رالمه وایي ډېر زیات تکلیف ودرسېدلی و چې خلکو راښکودو په دې کوڅو کې او په دې غرونو په دې ګټو کې راښکودو بطحا چې ورته ویل کېږي بطح قریش چې دا د مکې نه تقریبا 8-9 میل بهر ځای دی بطح قریش بطح قریش پورې راښکودو بې هوشه شو بس هلته پروتو بیا چې په هوش کې راغی زما په خوا باندې راغی ما ته ویل چې عماره ما چې څه وی یینې پې بهیدې سر مات لاسونه مات ګوتې ماتې که نه او بس ټول وجود سری سری دی ول ما ته ویل چې عمار ته ته پته را په دنیا کې زما خالي زما نه سپک انسان بل نشته دی نعوذ بالله سپک انسان زما نه څوک نشته دی ما ته چې څنګه وایي خبرې ده ټول خلک ما ته سپک ګوري خندلی وایي دا مکې مشرکان وایي دا ټول خلک ما ته سپک ګوري معلومیږي دا چې په ټولې دنیا کې زه ډېر بېکاره یم سپک یم کمزوره یم اوس ګیله نه د الله نه کوي نه د رسول الله نه کوي نبی علیه السلام په خوا باندې تېرېږي صرف دومره ورته وایي چې بس صبر کوه
هغه ورته دا نه وایي ته څنګه پیغمبر یې، څنګه پیغمبر یې او خاتم الرسول نبیین یې، اشرف المخلوقات او سید المرسلین یې، ته دا لاسونه نه شي اوچتولی چې دا مکې دا خلک الله تعالی ښکاره کړي؟ نه دا مطالبه یې هم نه ده کړې، تربیت یې ورکړه. د استاد تربیت او استادو د استاد تربیت ده چې هغه صبر او استقامت وکړي. دا یې نه ویله دا ټول ټیک دي. صرف یو ورځ چې نبی علیه السلام راغی او ویې کتل که نه ډېر زیات زخمی او دردمن زړه چې کوم دی لاړو بس غلی کېناستو جړلی. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته ویل چې د الله رسوله ته ولې جاړې؟ ته خو دلته داسې بې اختیاره جاړې اوښکې دې بهیږي. بس هغه ورته ویل چې یاره بلال بس ډېر تکلیف کې دی، زما پیسې نشته او بلال داسې پروت دی چې سم زخمی دی، نو زما زړه وار نه کوي، څه وکړم؟ هغه ورته ویل ته جاړه مه، ته لږ غلی شه، هسې نه دنیا ورانه شي، ته لږ غلی شه. او بس زه اوس بندوبست کوم. لاړو ورته ویله چې دا غلام په ما باندې را خرڅ کړه، مالک دی بس صحیح ده. هغه یې خرڅ کو، وایغېستو راوستو نبي علیه السلام مخې ته پټۍ مټۍ ور وکړې، زخمونه یې وله برابر کړه، هغه یې وله داغ کړه، ورته یا رسول الله دا بلال دی. نو بلال پرې وخندله، وایي ابوبکر وایي ستا غلام شومه؟ وایي نه 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 بلال زما غلام جوړېدی شي، تا خپل ځان پېژنې؟ ستا قدر او عزت د الله او د رسول سره څومره دی؟ اوس زما غوندې انسان تا له غلام جوړولی شي چې ته زما غلام شې؟ مونږ ستا غلامان یو. ولته ما دې لپاره اخیستی ته آزاد یې، داسې ته آزاد یې، دې ته استقامت وایي. نن مونږ لږ بیماران شو، لږ درد راشي، لږ غریبي راشي، لږ فقیري راشي، لږ ډوډۍ په دې زمانې په دې ماشومانو خو دې ډوډۍ چته کمیږي نه، د دې زمانې په دې ښځو باندې خو دې الله تعالی جامې او کپړې او مال او دولت او ډوډۍ تا نه کموي که نه قسم د دې خاوندانو نه به جامې ایستلې، د دې مور پلار نه دې بچو جامې ایستلې. دا خو دومره بې صبره دومره بې استقامته خلک دی چې که لږ معمولي غوندې کمی راغی هېڅ هم بیا نشته دی، نه پلار شته، نه مور شته، نه بیا د هغوی خدمت شته، نه د هغوی جړا پریاز شته، نه تکلیفونه شته، هر څه لاړه په سین باندې لاو شو. اصل دی زه خو نن سبا کله کله سور شو که نه خلک وایي مور مخکې ورځو کې هلته یو کس راغی ښځې یې د مور سره جګړه کړې وه، بس دی یې تللی اسخرګه بوډاګان مور پلار یې پرېښي دي. او جواب وکړو زه هلتې ورغلم چې ورغلم ما هغوی ته وکتله که نه داسې حیران دریان شوم ته ما دا رښتیا خبره دی کور ته سړی ورننوځي که نه او دا بوډاګان مور پلار ناسي داسې ناسي عاجزه محتاجه ناسي، دې انګور ته ګوري، دې زوی ته ګوري. تاسو به کتلي که نه؟ زه ګورې حقیقت ته یم ته دم داسې شاذ و نادر نشم ویلی چې د بسلو کې 15 کسان 10 کسان نور چې وګورئ نو هغوی ته داسې محتاجه ناسي چې لکه دې ته خبره کومه هغه نوسي ته چې خبره کوي نوسي ته کله خبره ورته کوي دومره په یره ورته کوي چې اوس پې پړسېده مور چې کوم دی وپړسېږي او قار به شي او جګړه به جوړه کړي. ته زما بچي ته قارېږي، زما بچي ته قارېږي. هغه داسې ناسې لکه سوالګري. هغه هلک مې راوغوښته ما ته یې که ظالمه یا به 10 ورځې او یا به 20 ورځې یا به میاشتې یا به کالي غرق او پرک شي. هغه دې چې کومدیان په کور کې داسې دي نه ډوډۍ درک لګي نه نوس لګي ته وي ښځې سره تلی دقه یو زوی او هغوی په دې سختو باندې تل وي کړی او هغه محتاجه ناست ته را داسې نو بس وایي څه وکړم ما ښځه دې راوله ورشه اول 1 نمبر چې معافي وغواړه او ګوره د مرګه پورې چې ورې بیا ورته ذره برابر تکلیف ونه رسې دا ته څه کې اصل خبر هم دار نن مونږه خپل ایمان خرڅ کړی دی ګوره په دې خواهشاتو باندې خپل اسلام هم خرڅ کړی دی په دې خواهشاتو باندې. اسلام باندې برقرار پاتې کېدل پکار دي. هېڅ څوک په کار نه راځي، بار بار دا خبره کوم، هېڅ څوک په کار نه راځي. قسم دی که په کار راشي نه محبوب په کار راځي او نه حبیب په کار راځي او نه معشوقه په کار راځي او نه عاشق په کار راځي او نه ښځه په کار راځي او نه خاوند په کار راځي او نه بچی راځي او نه بل څوک راځي. که چېرته څوک داسې پاتې چېرته شاګرد ښه شاګرد پاتې چې استاد ته به دوا وکړي لکه موږ خپلو استادانو ته دوا کوو الحمدلله خپلو دیني استادانو ته هم کوو دي دنیوي استادانو ته کوو دنیوي هم ته ښه تربیت کړی دی ښه محنت یې کړی دا ښه استادان دي دوی هم تاسو ته اسلام ښیي هغوی ته هم دعا کوو. استاد چې د شاګرد به یا به دعا وکړي چېرته به ډېر نیک صالح بچی وي هغه به چېرته دعا وکړي نو قسم دی څوک دعا نه کوي پلار مور قبرونه پراته دي په طرف یې نه ورځي په طرف باندې
کلونه تیر شي دا ته پته هم نه لګي چې زما پلار دی زما مور هغه پات شوی ده هغه پات شوی دی او په پلان کې قبر دی چې ورشمه دعا ته د امریکای نم کولای شي ته د برتانیې نم کولای شي ته د سعودي عرب نم کولای شي د دعا د لپاره قریب او بعید څه خبر نشته دا الله ته تکي الله په هر ځای کې تا ته قریب دی خو لیکن چې کله ته قبر ته راشي کله قبرستان ته لاړ شي وګوري چې زما پلار دی ته برغه حالات مخې ته راشي لکه د اخلاص سره به دعا وکړي لکه توجه وکړي او حق هم دی ورځي به هلته ورشه مستون طریقه باندې ورشه دا استقامت دا صحابه استقامت نور بشمار خلک تیر شوي دي په دین ډېر کلک ولاړو ډېر کلک هیڅ یو شي هیڅ یو حربي او اخوا د خوا کړی نه هیڅ یو وهلو په دې نږدې دور کې حسن البنا شهید رحم الله د مصر حسن الله بنا شهید رحم الله د اخوان المسلمین بنیادی خودون کې ځوان تاسو ته پدره کم وهل کم ټکول کم پابندیانی لیکن هغه د دین کار نه پرېخه یو ځل د سینما ټیکټ واغستو سینما د فلم ټیکټ واغستو هغه ټیکټ والا وته وای چې حسن البنا صاحب ته ټیکټ واغستو فلم ګورو ویلا فلم ګورو لاړو سینما ته مخکې سیټ 1 نمبر ټیکټ اغسته کله سینما ډکه شو نو دی یو مخکې لاړ داغه سره به سلیټ ور سره او پاغه سلیټ پانی ودا دو درې جملې لیکلې داغه دعوت دي شنو په ګنټو چې خلک د مرای نه نیولي لکه بعضی مولا پاسې چاپلار به کې نه خلک دې ټول روان شي او در مرای نه خلک نیولي مرای نه خلک منی سا خبرې کو چې خلک درته ګوري تازه هغه به درې جملې لیکلې دو جملې یو جمله به لیکلې وا زر مخه لاړو خلکو ته چې خلکو تاسو الله د دې لپاره پیدا کړی د دې آرامي توپ لپاره پیدا کړی کنه دا بار چې کوم سوشلیزم کمیونیزم دی دا دهریت ته د دې لپاره پیدا کړی الله یو ذات ته په الله ایمان راوړی لا اله الا الله وایا دا وکي د دې جملې ویلې او بس زر چې کنه په غلار باندې وته پولیس چې راسیدل نه بیا وته بار ټیکټ والو ته ویلا چې دې فلم لراغلم پولیس په بسې ګرځیدا چوک تلاړو بس په چوک کې ودرې کې زر دوه خبرې به وکړې بس دې بلاړ بیا چې کله گرفتار کو هغه ته ډېره سخت سزا ورکړله نکونه دې استللی سې کړلی او چې کله بیا شهید شو نو داغه د جنازې اجازت نه او چې کله سید قطب شهید رستو رحم الله هغه په کرین باندې دوزه کو داغه اجازت نه صرف دلونه هغه ته ویل چې تاسو راکوس کې د کرین نه تاسو کفن کې او تاسو دفن کې او جنازه به وکړي نور څه به جنازه نه کوي نو دوی نه کوي څنګه راکوس کې الله تعالی دنیا بیا هم ورانه ولا دنیا بیا موجوده ده مصر بیا موجود ده اوس هم به آرامیان دي دا حکومت ته دغه چې یو صاحب راغله او بهترین انسان راغله او شهید شو الله دې جنت فردوس ورکړي لړ نور څوک دي هغه دلونه رااله پته نه لګي چې دې غریبانو به د خپل پلار د لاش دا دو ټوکړي لاش دا به څنګه راکوس کړي هغه دو ټوکړي لاش د شپې راکوس کړي دي بیا به هغه په کفن کې څنګه کړي بیا ول قبر به څنګه کنهسته څوک ولا نه راځي هیڅ څوک ولا نه راځي خلک استقامت په دې نتیجه دور کې تیر شوی مستقل مزاج دا زموږ اسلاف دي اسلاف دا یادوي د دوی دا قصې یادوي د دوی دا تاریخ ګوري دا صحابه تاریخ ګوري د تابعین تاریخ ګوري دا اسلاف تاریخ چې ګوري پتا کې به غیرت راځي پتا کې به جذبه راځي ستا ایمان به تازه کیږي ته خو لګي نور څه ګوري د ایمان نه د اخلاصي د اسلام نه د اخلاصي د غیرت نه د اخلاصي د پښتون نه د اخلاصي هغه شی نه ګوري هغه پرېدا دا اسلام ته توجه وکړه اسلام ته دا ته وګوري دا چې سړی وګوري سړی د زړه تازه شي سړی د سترګو نه اوښکې لاړ شي زړه پاک شي ایمان ته جوړ شي ایمان پکې راشي استقامت پکې راشي علم دي با ایمان جوړ کی مستقل مزاج دي الله جوړ کی په دین دې موږ مستقیم جوړ کی او چې نور سم مسائل الله دې حل کی او زموږ دا وطن دې په تکلیف کې دې الله دې د مسلې غیبانه حل کی د بارانه د پاره دعا وکړي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه پروردگار د خیر او د رحم د کرم باران وکي الہ العالمین د خیر او د رحم کرم باران وکي یا الله زموږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي پروردگار زموږ ګناهونه زموږ معاف کړي د خیر او د رحم او د کرم باران وکي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغ إلى حين اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا
نافعا غير زوار عاجل غير آجل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.